बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनरल साइंस क्लास 6 में आज हम यूनिट 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स अनासिर और मुरक्कबात लोबो प युवा का शुगर के बाद टेबल स्पून के बाद चम्मच के बाद सुमरा व मालिक्यूल्स वी 600 बिलियन ट्रिलियन तकरीबन। The matter is referred to anything that has mass and occupies space. Matter هغه شیز ته وایي هر هغه شیز چې هغه ماس لري زیاتري and occupies space او space یې راګیر کړی دا ته وایي matter وایي. All the living and the non-living world is matter. ټول ژوندي او چې ژوندي نه non living دا ته وایي matter. دا ټول شیزونه چې هغه ژوندي دي او که ژوندي نه دي living دي او که non living دا matter دی. Smallest unit into which matter can be divided is called an atom. د ټول نه وړه اکایي چې هغه ته موږ میټر ډیوایډ کولی شو میټر تقسیمولی شو هغه ته څه وایي اټم وایي. د ټول نه د میټر د ټول نه وړه اکایي سمالست یونټ کوم یو ده اټم. atoms are very tiny. اټمونه ډیر زیات واړه وي and cannot be seen without a special microscope او دا موږ د یو خاص مایکروسکوپ نه بغیر نشو لیدلی. atoms can be grouped into larger structures called molecules او اټم چې کوم دی دا موږ ګروپ کولی شو رايوځای کولی شو larger structures غټو ساختونو ته چې هغه ته مالیکولز وایي. In 1869 په 1869 کې رشین ساینټیسټ ډیمیټری منډلیف چې کوم دی سٹارټډ شروع کړو ارینجینګ ایلیمنټس عناصر ارینج کول د عناصرو له ترتیب ورکول ان order of increasing atomic mass د اټامیک ماس په سیوا کېدلو باندې ان د پیریاډک ټیبل یعنی په کم ترتیب ورکړو په کم ترتیب باندې چې اټامیک ماس سیوا کېدو نو دا په کوم باندې دا ډسکور شو دا چا کړی دا په 1869 کې رشین ساينټیسټو ډیمیټری منډلیف څه کار کړو په 1869 کې د عناصر چې کوم دي دای په order of increasing atomic mass د سیوا کېدلو اټامیک ماس په ترتیب باندې عناصر په ترتیب کړي. The matter which consists of the identical atoms is called elements. د میټر ماده which consists کوم چې په مشتمل په یو شان اټمونو باندې دغه ته ایلیمنټس وي عناصر وي. میټر ماده which consists کوم چې مشتمل of the identical atom په یو شان اټمونو باندې هغه ته څه وي هغه ته ایلیمنټس وي عناصر وي. لکه ګولډ شو کاپر او سلور دا ټول ایلیمنټ دي عناصر دي. they retain the same properties even if broken down. ګولډ کاپر او سلور دا عناصر دي. they retain their same properties even if broken down. دا یو شان خصوصیات لري کدا موږ میده هم کوم. all the atoms of gold are identical. د ګولډ چې کوم دی ټول ان اټمونه دا یو شانی د یو اټم د یو ګولډ با ټول اټمونه بچي یو شان دي. ګولډ ټول اټمونه یو شان دي identical مطلب یو شان. there are a total of 118 element discovered so far. وسه پوری تقریبا 118 عناصر دریافت شوي دي. وسه پوری ټوټل څو عناصر دریافت شوي دي 118. سی موږ استعمالو د کاربن لپاره سی ا د کیلشیم لپاره او ان ا سوډیم لپاره نیټریم لیټن نیم دی ان ا سوډیم نیټریم ان ا نیټریم. did you know that تاسو دا پته دا 99% of the human body 99% د انسان بدن is made of 6 element دا شپږ عناصر نه جوړ شوی دی. 99% د انسان بدن د چی نه جوړ شوی دی د شپږ عناصر نه. هغه شپږ عناصر کوم دي هغه داري element in the human body. اکسیجن چې کوم دی دا 65% اکسیجن دی 65% اکسیجن دی. دویم نمبر پسې دی 18.5% کاربن دی 9.5% هایدروجن دی 3.2% نایټروجن دی او 1.5% کیلشیم او 2% چې کوم دی all other elements نو ټول عناصر چې کوم دي دا 2% دي. نو شپږ عناصر به کوم هم دي اکسیجن कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम ऑल अदर. यहाँ पर ऑक्सीजन 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन 4 कैल्शियम 5 और ऑल अदर्स दा सुशु दा शपक्षु दा वली लस عناصرو علامات دکې हाइड्रोजन H हीलियम He लिथियम Li बेरिलियम Be बोरान B कार्बन C नाइट्रोजन N ऑक्सीजन O फ्लोरीन F नियॉन Ne. Elements عناصر have very different مختلف appearances شکلونه and properties او خصوصیات at room temperature د کمرې په درجه حرارت باندې based on their properties
د خصوصیاتو په بنیاد باندې elements are divided عناصر تقسیم شوي دي into two group په دوه ګروپونو کې، یو ته میټلز وایي بل ته نان میټل، داتونه او غیر داتونه. د میټل خصوصیات دا دي، میټل به موستلی زیاتره بچي سالیډز وایي، موستلی شایني پړقېدونکي به هارد سخت او مضبوط به وي، good at conducting heat او heat به پاس کوي. metals can be bent دا ډکټایل وي راماتیږي به، stretched کولاوي میلیبل دي، stretch مطلب پیل نه، او دا موږ مکس کولای هم شو د مکسچر په تور باندې الایز میټل الای هم جوړي are used for different purposes د مختلفو مقاصد لپاره استعمالي. can conduct electricity metal بل خصوصیت دا چې دا electricity هم ښه conduct کوي، موصل دی. have high melting and boiling points د metal با melting او boiling point سیواوي. sonorous by sonorous مطلب دا دی when beaten produce sound کله چې دا موږ اوه په څه شي باندې نو دا به आवाज پیدا کوي. example metal دی iron ferrum fe zinc copper cuprum cu etc وغیرہ دا metals دي. د نان میټل به څه خصوصیات دي؟ dull in appearance dull مطلب دی غیر دلچسپ، صحیح بنخکاری، soft وي نرم. solid non metals do not conduct electricity او solid چې کوم ټوس نان میټلز وي هغه electricity هم ته هغه نه پاس کیږي، د نان میټل نه solid نه د ټوس او غیر داتونو نه بجلی نه پاس کیږي. non metals are brittle مطلب دا په اسانه باندې ماتي، they cannot easily be bent or stretched دا اسانه باندې ماتي، دا بند کیږي نو مړاویږي نو او پیلاویږي هم نو. non metals are poor conductors of heat دا د هیټ لپاره poor conductor دي یعنی خب بجلی دې نه پاس کیږي. low melting او boiling point لري او non sonorous دي. non sonorous مطلب دا کړي چې دا موږ په یو شی باندې وو دا आवाज نه پیدا کوي. د دې مثالونه دي کلورین Cl سلفر اکسیجن کاربن وغیرہ دا نان میټل دي غیر داتونه دي. دا مثال زده کوي کلورین سلفر اکسیجن کاربن وغیرہ. mercury is the only elemental metal that is liquid at room temperature. mercury hydrogen Hg دا واحد عناصر elemental metal دی داتی عنصر دی چې دا لیکوډ دی په روم ټمپریچر باندې، نو ټول یا چې دي سالډ دي یا ګیس دي. او مرکری پکې واحد میټل دی، موستلی سالډ دی، میټل چې دي زیاته سالډ دي، خدا پکې یو واحد مرکری چې کوم دی واحد دی چې دا لیکوډ دی په روم ټمپریچر باندې. helium is a very light and inactive gas. it is used to fill airships and balloons. helium څه کار دی؟ دا لایټ هلکا او inactive غیر عامل ګیس دی helium. دا استعمالي کې پس کې airships هوایی جهازونو کې او بیلونز کې پوکانو کې دا څه کې helium استعمالي. the metal physical properties of the non metals metal بسای hard solids having luster دا به luster پړقېدونکي به وي. hard solids سخت چې کوم ټوسونه دا پړقېږي لکه ګوډ سره زر. malleable به malleable مطلب دا دی چې دا malleable دا موږ bend malleable stretch کولای شو کولاوهلی شو پیل نه. ductile به راماتېږي لکه کاپر نه تارونه جوړېږي کاپر کپرم cu. sonorous به اوازونه پیدا کوي good conductors of heat electricity به دا چیرې دا میټل دي، دا د میټلز خصوصیات دي. د نان میټل به څه خصوصیات دي؟ دا په درې واړو حالتونو کې موجود دي، سالډز لیکوډز یا ګیسونه به. سالډ لکه سلفر برومین لیکوډ دی او کلورین ګیس دی. برومین دا نان میټل دی برومین او دا په لیکوډ حالت کې او کلورین ګیس دی. do not have luster دا به luster نه لري مطلب دا پړقېږي نه. non malleable به non ductile او non sonorous. non malleable مطلب دا چې دا موږ نشو راماتولی، non ductile خورولی هم نشو، non sonorous आवाज نه پیدا کوي. فاسفورس او کاربن دا نان میټل دي، د دې melting او boiling point به کم وي. د نان میټل boiling او melting point melting مطلب وری کېدل او boiling هوټ کېدل point. دا bad conductor دی of heat electricity heat او electricity نه خنه پاس کی. हाइड्रोजन बेलून की इस्तेमाल की ब्रोमीन लिक्विड और क्लोरीन जैसे दा नॉन मेटल खसूसियात. यूजेस ऑफ एलिमेंट दा अनासिर इस्तेमाल अनासिर वो कैसे की इस्तेमाल हो. कार्बन इज फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स पटोल जोंदू चीजों की हम सर अच्छे मौजूदी कार्बन मौजूदी पटोल जोंदू चीजों की कार्बन मौजूदी. इट मेक्स अप अबाउट 18% ऑफ आवर बॉडी मास जमुंग द बदन तकरीबन 18% बदन मास चीज जोड़ करे दा कार्बन जोड़े. दा फ्यूल्स के ईंधनों के प्लास्टिकों के पेंट्स रंगों के टूल्स आलातों के
lead pencil and many more. په پنسلو کې وغیرہ دا استعمالي. Carbon as diamond is used in the jewelry industry. او د ډایمند په تور باندې ډایمند دا کاربن یو فارم دی دا استعمالي په جیولری انډستری کې د زیوراتو په صنعت کې دا کاربن هم استعمالي د ډایمند په تور باندې. کاربن د لپاره علامت دی C. Carbon is in your favorite fizzy drinks. کاربن چې کوم دا په پسندیده فیزي ډرینکس کې په مشروباتو کې فیزي ډرینکس هغه ډرینکس او هغه مشروبات چې هغه جوش کې بای کې هم کاربن صحیح موجودي. لکه کول ډرینکس په کول ډرینک کې کاربن موجودي. دا په فوډ انډستری کې استعمالي د خوراک په صنعت کې ډرینکینګ واټر ټریټمنټ د اوبو صفا کولو کې دا چې کومې کارخانې پای کې استعمالي. فارمیسي انډستری کې استعمالي د دوايانو په جوړولو کې. سټوریج اف ګیس ان الیکټریک انرژي د ګیسونو او د الیکټریک انرژي د سٹور کولو کې استعمالي. او کیټالیست او د کیټالیسټیک کیریئر په تور باندې استعمالي. آټوموبایل انډستری په گاڑو کې استعمالي. دا یوزز اف کاربن کیمیکل او سمیلټینګ انډستری کې هم استعمالي. هایدروجن the most abundantly found element in the universe is hydrogen. د ټول زیات مقدار سره چې کوم په یونیورس کې په کائنات کې کوم element دی answer دی نو دا هایدروجن دی. the most abundantly found element in the universe د ټول زیات به منتقدونکو answer په کائنات کې دا هایدروجن دی. دا تقریبا 75% دی د ټوټل ماس. د ټوټل کیمیت څومره دا جوړي 75%. it is also present in the human body. د انسان په بدن کې هم دا موجود وي هایدروجن. دا په فرټیلایزر کې په سرو کې راکټ فیوز د راکټ په ایندھن کې او پروسیسنګ انډستریز او د صنعتونو کې استعمالي. پروسیسنګ مطلب عمل کرنے والا. as hydrogen is light هایدروجن چې کوم دا هلکا وي. ساينټیست یوز اټ ساينټیستانان دا استعمالي with weather balloons د هوا په پوکڼو کې. meteorologists weather balloons have this element installed. meteorologists چې کوم دي کوم چې د موسم حالات معلوموي هغه دا element د ځان سره انسټال کړي موجودي وسره. these balloons are fitted with equipment to record information necessary to study the climate. دا بیلون چې کوم دا فیټ کړی شوی د اکوپمنټ د حالاتو سره د انفارمیشن ریکارډ کول لپاره کوم چې د ابو هوا د مطالعې لپاره ضروری وي. ډیورینګ د فرست ورلد وار کې اولی پہلی جنگ عظیم کې these were used in balloon airships. دا استعمال کړی شوی په بیلون په کڼو ایرشپس هوایی جهازونو کې دا هایدروجن استعمال شوی. نایټروجن Nitrogen constituting 78% of the Earth's atmosphere. د ځمکې چې کوم اټماسفیر دی دا 78% نایټروجن جوړ کړی دی. it is colorless دا بې رنګی odorless بوی هم نشته and is used in dyes په رنګونو کې استعمالي فوډز خوراکونو کې فرټیلایزر په سرو کې and explosives او د ماغخیز موادو کې. it is very vital for life دا د ژوند لپاره ډېر ضروري دی but its excessive use can be dangerous خو ډېر زیات استعمال دا خطرناک کیدی شي. آرګینک فرټیلایزر کې فیډ د سایل دې کې نایټروجن استعمالي. نایټروجن فرټیلایزر فیډ د پلانٹ تو نایټروجن په سرو کې هم استعمالي. فرټیلایزر ریچ ان نایټروجن. ایلومینیم Al ایلومینیم is a lightweight silver white metal. ایلومینیم دا हल्का वजन वाला सिल्वर चांदी white सफेद मेटल دی. it is naturally found in abundance in the earth's crust. دا په کوم ځای کې قدرتي طور باندې ډیر زیات موجود دي په earth's crust کې. د ارض د ځمکې په crust کې دا ټول ایلومینیم ډیر زیات موجود دي. ایلومینیم is very popular in the modern construction industry. ایلومینیم دا ډیر زیات مشهور دی په ماډرن جدید کنسټرکشن تعمیراتی صنعت کې. used in high rise building دا په غټو غټو بلډینګانو کې استعمالېږي. window frames د کړکو په فریمونو کې and structural units او د ساختي اکایي په تور باندې ایلومینیم استعمالي. household and industrial appliances په household د کور په چیزونو کې او مصنوعاتي appliances آلاتو کې parts of motor cars د موټر ګاړو په پارټسو حصو کې aircraft کې په هوایي جهازونو کې space craft کې خلایي جهازونو کې او ships سمندري جهازونو کې دا استعمالي. abundant use of aluminium in high rise building په ډیر زیاتو اوچتو بلډینګانو کې عمارتونو کې ایلومینیم ډیر زیات په کثرت سره استعمالېږي. په اټم ایلیمنٹ او په مالیکول کې څه فرق دی؟
اټم چې کوم دی د smallest particle of a matter د ټول نه وړوکې ذرات د یو میټر د مادې ته څه وایي دې ته اټم وایي. element چې دی made of only one type of atoms. element عناصر دا صرف د یو قسم اټم نه جوړ شوي او مالیکول چې کوم دی دوه یا زیات اټم join together. په دې کې دوه یا زیات مالیکول یو د شي خو په فکس ریشو باندې مالیکول کې. some elements exist as individual atoms. ځینې عناصر چې کوم دي دا individual ځان یوازې اټمونه وي لکه هیلیم is one such example. هیلیم یو داسې مثال دی. atoms of sun element د ځینو عناصرو چې کوم atoms وي like oxygen cannot exist. لکه اکسیجن دا نشي موجود کې on their own په خپل باندې as individual atom د منفرد ځان له اټم په تور باندې. they appear as a molecule دا جوړ کی د مالیکول په تور باندې. for example مثال په تور باندې هایدروجن نایټروجن اکسیجن فلورین کلورین برومین آیودین وغیرہ. هایدروجن نایټروجن اکسیجن فلورین کلورین برومین وغیرہ دا مالیکول جوړي دا اټم په تور باندې نشي پاتې کېدل. لکه هایدروجن H2 مالیکول جوړي اکسیجن O2 مالیکول جوړي. the atoms of hydrogen and oxygen found in nature are usually in molecular form. اټمونه د هایدروجن او د اکسیجن دا په قدرتي تور باندې مالیکولر فارم کې وي with two atoms combining او دا دوه اټمونه راځي شوي یو مالیکول جوړي هایدروجن او اکسیجن مالیکول. هیلیم چې کوم دی can exist دا موجود کېدلی شي as a single atom د یو اټم په تور باندې هیلیم موجود کېدلی شي. elemental molecules لکه هایدروجن اکسیجن او کلورین they are also called diatomic molecules. دې ته diatomic molecules هم وایي هایدروجن اکسیجن او کلورین ته چې کوم elemental عناصر molecules وي. whereas جبکې اوزون O3 او سلفر S8 دا موجود دي د 3 په اوزون کې 3 دي او په سلفر کې 8 molecules دي respectively. اوزون کې 3 او په سلفر کې 8 molecules. compound څه ته وایي؟ A compound is a substance. compound دا یو داسې ماده ده that is made up کوم چې جوړ شوی of two or more different elements د دوه یا د زیاتو مختلفو element عناصر نه. water H2O اوبو دا جوړ شوی د دوه هایدروجن اټمونو او د یو اکسیجن اټم نه د یو بل سره یوځای شوی. compounds are pure substance. compound چې کوم دا خالص مادي وي with more than two atoms د دوه نه زیات اټمونو of different elements د مختلفو عناصرو chemically combined کوم چې کیمیایي تور باندې یوځای شوی in a fixed ratio په مقرره تناسب سره. مالیکول اف کاربن ډای اکساید ګیس CO2 contains لکه مالیکول د کاربن ډای اکساید چې کوم مالیکول دی دا موجود دی مشتمل دی په یو کاربن او په دو اکسیجن باندې یو کاربن او دو اکسیجن باندې. one carbon atom one oxygen molecule دا راوځي شي one molecule of carbon dioxide CO2 جوړي. لیفٹ طرف ته ریاکټنټس موږ کو لیفٹ طرف ته ګس طرف ته ریاکټنټس وي کوم څه چې یو بل سره ریاکشن کړي او رائټ طرف ته پروډکټس وي او مزګي به تیر نشانه لکه میګنیزیم او اکسیجن دیو بل سره ریاکشن کوي میګنیزیم اکساید MgO جوړي. سوډیم او کلورین دیو بل سره ریاکشن کوي سوډیم کلورایډ کامن سالت NaCl جوړي. او هایدروجن او اکسیجن چې دیو بل سره ملاوي شي دا ډای هایدروجن مانو اکساید یعنی اوبه جوړي واټر. ډای هایدروجن مانو اکساید دا اوبه دي H2O ډای هایدروجن مانو اکساید. کاربن او اکسیجن چې ملاوي شي دا کاربن ډای اکساید CO2 جوړي. د شوګر څه فارمولا ده؟ شوګر فارمولا یاد کړئ C12H22O11 C12H22O11 په دې کې کاربن هایدروجن او اکسیجن موجود دي. کاربن پکې 12 دي هایدروجن 22 دي اکسیجن 11 دي. ټیبل سالت NaCl سوډیم کلورین پکې موجود دي او واټر H2O هایدروجن اکساید. واټر چې کوم دا ټیسټ نه لري ذایقه نه لري او اډر بوی هم نه لري بټ از د موست امپورټنت کمپاوند خو بیا هم د ټول نه زیات اهم کمپاوند دی. نو واټر چې کوم دی دا کمپاوند موست امپورټنت کمپاوند دی. can also be chemically made in laboratories in small quantities. اوبه چې کوم دی دا موږ په لیبارټري کې هم تیارولای شو په وړو مقدار کې. ټیبل سالت NaCl ټیبل سالت چې کوم دا یو کمپاوند دی د سوډیم او د کلورین عناصر نه جوړ شوی دی. دا قدرتی طور باندې راک سالت د چټان په تور باندې موجود دي یا سی سالت یا د سمندري چې کوم مالګه هغه موجود دي. ټیبل سالت چې کوم دا په استعمالي په انډستری صنعتو کې لکه فود پریزرویشن د خوراک په حفاظت کې داسې استعمالي. کامن سالت NaCl وته وي او ټیبل سالت NaCl ټیبل سالت. شوګر د شوګر جنرال فارمولا CnH2ON CnH2ON. سمپلیسٹ شوگر چې کوم دا سکروز دی. سمپلیسٹ شوگر ټول نه ساده ترين شوگر کوم دی سکروز. سکروز د ټول نه ساده ترين شوگر دی.
د دې فارموله دا C12H22O11 شوګر چې کوم دا پلانټس جوړي په پروسس کې چې هغه د فوټوسنتھسس وایي په فوټوسنتھسس کې شوګر جوړي د شوګر that we use in our homes comes from sugarcane امون چې په کورونو کې کوم شوګر استعمالو دا sugarcane غني نه جوړي keep points the meter is referred to anything that has mass and occupies space meter هغه څه ته وایي چې هغه ماس لري او ځای ګیر کړي smallest unit چې هغه تمونګه میټر ماده ډیوایډ کولای شو تقسیمول شو هغه ته اټم وایي اټم چې کوم دی دا مونږه ګروپ کولای شو لارج سټرکچر چې هغه ته مالیکیولز وایي هغه ماده چې هغه موجود وي په یو شان آئیډنټیکل اټم باندې هغه ته عناصر وایي ایلیمنټس چې کوم دی دا د یو ټایپ اف اټم نه جوړ وي چې هغه ته مالیکیولز وایي are made by joining two or more atoms together element چې کوم دی دا صرف د یو قسم اټم نه جوړي او مالیکول چې کوم دی دا د دوو یا د زیاتو اټمونو نه جوړي مالیکول د دوو یا دوه نه زیات نه جوړي compound چې کوم دی دا یو سبسټانس یو ماده وي that is made up two or more different elements with fixed ratio by mass په compound کې به fixed ratio وي element چې کوم دا موږ کلاسیفاید کړی دي میټلز او د نان میټل په تور باندې دا غي د فزیکل خصوصیاتو په تور باندې element چې کوم دي دا میټلز دي او د نان میټلز دي carbon dioxide چې کوم دا کیمیکل فارمولا د carbon dioxide what is the ratio of carbon and oxygen in carbon dioxide نو په carbon dioxide کې د carbon او د oxygen ratio څه را یو carbon دی او دوه oxygen دی 1:2 the symbol of sodium natrium is Na natrium ناغسته شوی Na which of the following is an element په دې کې کوم یو انسر دی carbon dioxide water او salt نو په دې کې element copper دی copper coprum Cu دا نور چې کوم دی دا compound یو molecule شي sugar is a compound of sugar چې کوم دی دا compound دی چې د carbon hydrogen او oxygen C12H22O11 یاد کړئ which of the following is a compound په دې کې کوم یو compound دی په دې کې NaCl table salt common salt sodium او chlorine چې کوم دی یو ځای کې چې جوړ table salt جوړي NaCl جوړي common salt جوړي a combination of atom is called molecule combination مجموعه د اتمونو ته وایي molecule وایي which of these is the correct symbol of for aluminum the aluminum لپاره کوم یو symbol صحیح دی Al A capital او L small how many elements are have been discovered so far دا اوس ورسو عناصر دریاب شوي 118 په دې باندې چې پر ختمي دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته